زباچا خانه یما زباچا خانه یما زد خپل بابا په فلسفه مستی ونی یما زباچا خانه یما زباچا خانه یما زباچا خانه یما زباچا خانه. ډیرو قدرمنو کتونکو د سمدانجم لخوا د مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. پروګرام زما وطن کې ارتا په خیر رالی ویم. پروګرام زما وطن کم چې تاسو په سواد کیبل او پاسون نیوز باندې د هر اتوار په شپه کتلی شئ. په دې پروګرام کې موږ د علاقې د مسایلو نه تر وسایلو پورې او د عام خلکو نه تر خاص خلکو سره مرکې کوو. نن د سواد یو ښکلې او سیلګرۍ سیمه جامبیل کې موجود یو. جامبیل د سواد د ستر ښار مینګورې نه تقریبا په 6 میله فاصله باندې له مرخاته اړخته آباد دی. د دې علاقې د پوهانو مطابق د جامبیل آبادي د 3.5 زرو نه تر 4 زرو پورې ده. د دې علاقې خلک ډیر امن پسند او میلمه دوست دي چې تاریخ په گواه دی. نن به موږ د یو داسې ځوان سره خبرې ترې کوو چې د وړوکوالي نه د خپل ولس غم په سر راغیستی دی. په کال 1984 کې د محمد خیل په خاندان کې د شاکر الله په کور کې هغه وخت ډیره خوشحالي شوه چې کله ورته الله پاک نر پرزن ورکړو. شاکر الله چې د علاقې خلک ورته شاهخان وایي د خپل بچی نوم عبید الله کېښود. عبید الله چې کله د تعلیم جوګه شو نو پلار یې په ګورنمنټ پرایمري سکول جامبیل کې داخل کړو. د دې نه وروسته دوی د میډل او د میټریک امتحان یې هم د خپل کلي د ګورنمنټ های سکول جامبیل نه په ښه نمبرو پاس کړو او د سیول ډیپلومې لپاره په ګورنمنټ ټیکنیکل کالج پاڼ کې داخله واغیسته او د هلته نه د ډي ای ډیګري حاصله کړه. دې وخت کې را سره عبید الله خان موجود دی. راځي چې عبید الله خان د خپل ژوند په حواله سره سوای. 1984 کې زه د جامبیل په کلی کې پیدا شوم او د والد صاحب نوم زما شاکر الله خان او پشا خان دی. نو د هغې نه وروسته چې کله را تعلیم جوګه شو نو ما په ګورنمنټ پرایمري سکول جامبیل کې دا زما والد صاحب ما ته داخله واغسته. د هغې نه وروسته میډل هم ما نن جامبیل نه کلیر کړی ده او های چې نو میټرک ما هم نه جامبیل نه کړی ده. د هغې نه وروسته بیا زه ګورنمنټ پولیټیکنیک کالج پاڼ کې د سیول ډیپلومې لپاره ما داخله واغسته. هغه مې د الله په رحم سره د مور و پلار په دعاګانو سره د ملګرو په دعاګانو سره کمپلیټ شو. بیا خواهش ما وکړو چې زه جانزیب کالج ته ځم چې لاړم. نو په جانزیب کالج کې بیا ایز ا پراکټر یو کال او بیا په دویم کال کې زه په پورت تیر کې چې نو ای اس پی ام او د بده مرغه په وخت کې حالات داسې جوړ شو چې دلته د الیوانایزیشن جوړ شو. د هغې د وجې زما هغه بي اے چې نو هغه انکمپلیټ پاتې شو. د هغې نه وروسته خو بیا ما ټیکهداري شروع کړه. ټیکهداري مې کوله ځکه چې زما والد صاحب چې نو هغه هم د ټیکهدارۍ د شعبې سره تعلق ساتي. ټیکهداري مې کوله او د هغې سره بیا ما خپله د ما والد صاحب چې ونه هغه سیاست کوه او د هغه نه هغه سیاست چې ما ته په وراثت کې پاتې شو. زما هغه اکټیویټي زما د جامبیل کونسل د ملګرو ته ډېره شکریا ادا کوم چې هغو وکړو هغو په ما باندې دغه اعتماد وکړو. د جامبیل کوکاري کونسل جنرال سیکرټریتوب د عهده چې را د عام پرایز ما ته وسپارل. د هغې نه وروسته بیا چې کله زمونږ مشرانو د تحصیلونو په سطح باندې تنظیمونه بحال کړو په هغې کې چې بیا د تحصیلونو تنظیمونو جوړېدو نو یو ځل بیا زما د یونین کونسل کم مشران چې کم ملګري چې د پارټۍ هغو بیا دا فیصله وکړه چې یاره موږ ستا نوم چې نو د تحصیل باوجود د جنرال سیکرټریتوب دپاره تجویز کوو او موږ یې ورکوو. په هغې سره هم زما والد صاحب او زما کم خاندان چې کوم دی په هغې کې زمونږ د ترور زوی امیر فیصل چې هغه هم د عوامي نیشنل پارټۍ یو اهم کارکون دی او نور ملګري د جامبیل د کوکارۍ جامبیل خو هغه ملګرو او زمونږ خاندان زما مرسته وکړه. زه د تحصیل باوجود جنرال سیکرټري منتخب شوم. په 2018 الیکشن چې کله کېدو په دغې نه مخکې او په دغه دوران کې د هغې نه وروسته دغه ټینې ورچرانو دغه په هغې کې الله پاک موږ له د پارټۍ په سطح دغه په سطح دونه د خلکو امینې دونه مینه راکړه چې یاره د هغې زه څه نشم ویلی چې یاره دومره مینه زمونږ کې خو دونه څه دغه نه و خو لیاقت او دغه نه و خو زمونږ د پارټۍ ملګرو مشرانو هغو ډېره مینه ماله راکړه او هغه ټینې ور چې دی هغه زمونږ سر ته ورسېدو.
عبید الله خان وایي چې سیاست راته په وراثت کې ملاو شوی دی. څنګه چې مې پلار د عوامي نېشنل پارټۍ لپاره قربانۍ ورکړې دي، همدغسې زه هم په باچا خان مین یم او د هغو په نقش قدم روان یم او د خپل وس نه سوا د پښتنو خدمت کوم. همدغه وجه ده چې د پارټۍ مشرانو په اولني ځل دوی د یونین کونسل کوکارۍ جامبیل جنرال سیکرټري وګرځو. د خلکو سره د رابطو او تپوس پوښتنې له وجې نه دوی ته د ضلع سوات تحصیل بابوزو جنرال سیکرټري ذمهواریانې هم ور په غاړه کړئ. همدغه په کم عمرۍ کې د مشرۍ پټکۍ ور په سرېدو له وجې نه دوی د علاقې د خلکو په زړه کې د مینې یو داسې کور جوړ کړو چې په تاڼه تحصیل، روغو، جرګو او لوبو میدانونو کې به په مشرۍ رابللی شو. باچا خان له تسلسل سره تعلق ساتم. د هغه د زندګۍ نه د هغه نه ډېر مطمئن یم. په هغې وجه په سیاسي او په سماجي او یا هر نمونه دغه چې راغلي نو په هغې کې چې د علاقې کمې ستونزې راغلي دي، کمې مسلې راغلي، د هغې عوام راوتي دي یا د هغې دغه راوتي دي، نو په هغې کې پوره چران وکړه. هغه د بجلۍ خبره راغلې ده، د کلي د ټاسمرمنو خبره راغلې ده، د علاقې د بجلۍ خبره راغلې ده، د اوبو مسله راغلې ده، یا د روډ مسله راغلې ده، یا نور څه چې زمونږ د دې علاقې د زمونږ علاقه چې دا غریزه علاقه ده، د دې خلکو یا زمونږ زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم د ټرانسپورټران، کوم د پلین کوچ والا، ډبو والا دي، ته څه مسلې راغلي دي د تاڼې په لیول سره یا د اکسیډنټ په لیول سره، د هسپتال په لیول سره، یا نور څه مسلې راغلي، نو په هغې کې ما د خپل وس مطابق پوره حصه اخیستی. نو په دې علاقه باندې عوامي نیشنل پارټۍ تعلیمي ایمرجنسي چې نو په هغې کې کار کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل جامبیل جنکو سکول میډل شوی دی، د کوکارۍ د هلکانو سکول چې دی هغه یې شوی دی، په ټیکنیکل کالج کې چې کوم دی د بي ټیک بلاک چې دا سوات نه ټول کم دغه ملګري زموږ سټوډنټ ملګري چې بتلو هغه اپروچ په نه کېدو، هغه بتلو دغه ته پېښور ته، نو هغه بي ټیک بلاک چې نو هغه هم د عوامي نیشنل پارټۍ په وخت کې منظور شوی دی. په هغې باندې کار هم شروع شو او تقریبا په آخریني حکومت چې ختمېدو نه هغه په آخریني مراحلو کې. د 2018 الیکشن نه مخکې په دې علاقه باندې د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو شور و. هر ځای به میټینګونه، ملاقاتونه وو چې کله به سګراني راله نو د باچا خان بابا سپایان به میدان ته راوتي وو. لیکن نن هغه سرګرمۍ ټولې سړې شوي دي. د دې سوال په جواب کې مخکینی د تحصیل بابوزۍ جنرال سیکرټري عبید الله خان وایي څنګه چې زه د تحصیل بابوزو جنرال سیکرټري وم، په هغه وخت کې به موږ دا خبره کوله چې کله به موږ ته داسې څه مسله راله مرګرو د ایزا جنرال سیکرټري د تحصیل بابوزو په حیثیت سره ما ته کال وکړو چې یاره په پلانکي ځای کې موږ ته دا مسله ده، یاره تاسو ځان نه ورسوئ. نو ما به د خپل د تنظیم مرګرو سره کم زما تنظیمي مرګري چې وو د تحصیل بابوزو تنظیمي مرګري د هغو سره ما رابطه وکړه. هغه مرګرو په هغه ټایم باندې موږ ته راورسېدو او موږ به د پارټۍ د یو ښه ګروپ په شکل یا په دغه شکل هغه ځای ته به موږ لاړو او په هغه ځای کې میډیا والا ستاسو درونو ډېره شکریه زه ادا کوم چې په هغه ټایم کې هغو موږ له کوریج راکړی دی او هغه زموږ مرګتیا چې وه د هغه اتفاق په وجه باندې هغه مسله چې را به موږ حل کوله. اوس هغه تنظیم هغه دغه چې دی هغه جنرال سیکرټریتوب هغه وده چې هغه د بل چا سره ده، زموږ یو بل ملګری دی هغه ته په واله شو، دا یو تسلسل دی چلېږي ټیک ده. نو اوس نشم ویلی چې یاره زموږ هغه ملګري چې دي هغه تسلسل چې دی هغه زموږ برقرار نه ساتي چې تاسو ته به نظر نه راځي که څه خبره کېدی شي، نو هغو که دا خبره هغو دا تسلسل برقرار نه ساتي او هغه د تنظیم دا کم اتفاق رایي او دا خبرې نشي کولی زموږ ورکر ته نشي رسېدی، نو هغو ته زه خواست کوم چې یاره هغو دې دا خپل اکټیویټي چې دا برقرار وساتي چې کم از کم زموږ د علاقې یا زموږ دغه ملګري چې د هغې نه مستفید شي او بیا آینده لپاره زه ستا سره په پروګرام کې کینم او دا نمونه کوېسچن چې دا په موږ باندې ونه شي. د عبید الله پلارجان وایي په 1991 کې چې کله سوات د پاکستان حصه شوه نو دغه وخت موږ د وزیرمال صاحب په ډله کې وو او هغوی دې پارټۍ ته لاړل. د هغه وخت نه تر دې وخته پورې موږ نه پارټي بدله کړې ده او نه یې بدلوو. 69 کې کله چې پاکستان سوات بدغم شو پاکستان کې داخل شو، نو په دغه وخت کې موږ د وزیرمال صاحب په ډله کې وو، د هغه ټوله ډله د هغه لاړه د وزیرمال صاحب سره موږ NP ته رالو. د 69 نه په دې خوا موږ پارټي نه بله پارټي نه جنګ کړې. زه ما د ما وروڼو د موږ خاندان وروستو دا د ما د وراثاته پاتې شوه، زما که د ما وروڼه دي که زما زامن دي که هر څوک دي په NP کې یو او په NP کې به یو. دوباره د په دې NP ته په تور راتلو په کمپرومایز باندې پوهېږم نه په دې کمپرومایز
باندې زه په ان پي باندې کمپرومایز کوم خپل جدوجہد صحیح د پارټۍ دننه دا به جاري ساتو تر آخر مرګه پورې دا زما آخري الانلاین انټرویو تا ته وایم چې په د آخري وخته پورې به موږ په ان پي کې که زما نه وروستو زما زامن کله درې پارټۍ سره غداري کوي دا به زما سره وجود سره غداري. پخوانی د جنګلاتو صوبایي وزیر وحیدعلي خان وایي چې عبید الله د پارټۍ لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. تر اوسه پورې داسې څه کمزوري هغه نه ده ښکاره کړې چې څوک یې په ګوته کړي. دوی په خپل وخت کې ډېر ښه رول ادا کړی دی. همدغه وجه ده چې نن یې هم خلک په ښه ټکو کې ستاینې کوي او په راتلونکي وخت کې پارټۍ ته د داسې ځوانانو ضرورت دی. جمهوریت او د پارټۍ سره خپلې مینې او د هغې د لګاو نتیجه ده چې نن هغه خلک په ښه ټکو کې یادوي. اگر چې هغه اوس جنرال سیکرټري نه دی د هغه وخت د هغو هغه رابطې او د هغو د تنظیم سره اړیکې د هغې د خلکو سره تعلق په هغه سیاسي بنیادونو باندې چې څنګه نو هغه شانتې هغه چې د هغه ساتلی دی اوس هم په ذاتي توګه باندې د خپل هغه تعلق چې هغه برقرار ساتلی دی د سیاست په حواله باندې هغې په خپله ډله کې په خپله ملګرتیا کې هغه ښه جوخ ولاړ دی او داسې څه کمزوري تر اوسه پورې نه ده ښکاره کړې چې څوک یې په ګوته کړي چې دا د هغه څه کمزوري ده. یقینا چې دغه مستقبل چې دغه روښانه دی او د سیاست په میدان کې به انشاء الله تعالی دغه نظم توقع ده چې به مستقبل کې ډېر ښه رول ادا کوي او د داسې ظلمو د تعلیم یافته هلکانو ضرورت دی چې هغه په سیاست کې خپل وخت چې دی هغه ورکړي هغه پکې استعمال کړي ځکه چې دا خو د یو مسلسل جدوجهد او د مسلسل دغه نوم دی. بیا ان پي چې دا خو د 100 کالو سره پاسه 100 کالو تحریک دی. دې تحریک کې ډېر خلک راغی مړه شول شهیدان شول د وخت او د حالاتو نه مجبور هم شول پکې ډېر خلک خو دا قافله چې دا روانه ده باچا خان ده نو په دې وخت کې لکه مطلب څومره که هغه والد صاحب و هغه مطلب چې اوس د عملي سیاست په هغه معیار باندې اوس هغه سیاست نشي کولی کم چې د زلمی سړی چې هغه کولی شي نو زه شم زه اوس په خپله حواله باندې مطلب چې د عمر په هغې څه کې یو چې دا زموږ د خبر د زوال وخت دی چې او د دې چې دوی د دې زلمو د راختېدو او د مخکې تلو وخت دی نو په داسې وخت کې د هغه رول چې د هغه مهم هم دی او زموږ توقع هم ده چې انشاءالله په مستقبل کې به هغه د پارټۍ لپاره ډېره ښه اساس وي. عبدالله یوسفزی وایي چې عوامي نیشنل پارټي یو عوامي تحریک دی او څه د پاسه 100 کاله د دې عمر دی. په دې کې د ډېرو پښتنو جایدادونه ضبط شوي دي جیلونه یې خوړلي دي او تر دې پورې چې د جیلونو نه جنازې هم راوتې دي. څه د پاسه 100 کاله د دې عمر دی په دې کې د ډېرو پښتنو جایدادونه ضبط شوي دي جیلونه یې خوړلي دي جنازې جیلونو نه جنازې راوتې دي د خلکو جایدادونه ضبط شوي دي ډېر سخت خلکو تېرې کړي دي. په دې تحریک کې چې موجودي ته به ښکارې ستا رول او کردار به ښکارئ دا ورکېږي نو او د داسې وخت را روان دی چې د پښتنو دا تحریک چې دی د باچا خان دا تحریک چې دی دا به نور مخ په وړاندې ځي په پښتنو ځوانانو کې چې په موجوده وخت کې په کومه طریقه ده روان دی او په دې خطه کې چې کوم نوي تبدیلیانې راځي په دې کې به د باچا خان د دې تحریک رول او په دې کې به د عبید الله خان په شان د ځوانانو ډېر اهم رول او کردار وي. نو موږ دا تمه لرو دا امید لرو د دې څنګه مخکې سابقه وخت خپل رول او کردار ادا کړی دی که نن په اپوزیشن کې هم دی په پارټۍ کې خپل رول او کردار ادا کوي او موږ هغه ټولو ځوانانو ته هم د دې علاقې د دې وطن اپیل کوو وینا کوو چې د پښتنو د خلاصي دغه یوه لار ده چې عوامي نیشنل پارټي او د باچا خان دا قومي تحریک دا زموږ مجبوري ده پکار چې موږ ټول ځوانان راپاسو او په دې کې د خپلې پارټۍ که مشران دي که ځوانان دي چې راپاسو د هغو مخې مضبوطي کړو د هغو سره ودرېږو نو موږ به د هغو سره ذاتي اختلاف وي ذاتي خوښ ناخوښ په یا به په خپل ځای خو دا عوامي نیشنل پارټي او دا قومي تحریک د ټولو پښتنو ضرورت دی پکار چې موږ د دې ملا مضبوطه کړو د سره ودرېږو. زموږ د پروګرام مطلب د علاقې د پرمختګ او هغو ځوانانو ته داد میلاوېدل دي څوک چې د علاقې دپاره منډې تړلې وښي چې په راتلونکي وخت کې بیا هم د دې جنتي سیمې او پښتنو لپاره خپل کردار په ښه توګه ادا کړي. دا زموږ د پاسون نیوز پروګرام زما وطن چې د وطن د زلمي سره مو پکې د هغه د ژوند په اړه خبرې ترې وکړې. په راتلونکي پروګرامونو کې به د وطن په نورو سربازانو د وطن په توریالو د وطن په تاریخ د وطن په خاوره او د وطن په کاڼو بوټو هم پروګرامونه کوو. دې وخت کې زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سم انجام له اجازه راکوي بل وی الله مسپارم د الله په امان.